زه دا ویم چې زما ووټ به وروستو ورکوئ منظري له اول ووټ به چې کوم سړی زما ملګری دی نو هغه به د جی واي امیدوار له ووټ ورکوي کتاب باندې به اول مور لګوئ وروستو دویم به منظري لګوئ. زمونږ خوب لیدل دی چې زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه به انجینیر امیر مقام صاحب وي او انشاءالله ډېر کارونه به وکړي دا روډ او دا خو معمولي خبره ده. دا امیر سلطان او هغه د خاندان او هغه زرګونو ملګرو خپل د طرف نه او خپل د پارټۍ طرف نه شکریا ادا کوم په مسلم لیګ نون کې به باقاعده شمولیت او دله مبارکباد ورکوم دله د ټولو ملګرو له چې نن باقاعده موږ سره په دې قافله کې شامل شو او دا به ویم چې الله تعالی دې موږ له هم توفیق راکړي ما له زما پوره ټیم له چې کوم اعتماد دوی په موږ وکړو چې هغه الله تعالی موږ له دومره طاقت توفیق چې موږ دوی په هغې کې مایوسه نه کړو کم د دې قوم چې کوم مسایل دي او کوم تکالیف دي د هغې په حل کولو کې خپل کردار او خپل رول لري. زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره چې زما ورور او د نورو کسانو هم خبرې وکړې ټولو یاره چونکې ما شروع هم وي یاره زموږ یو کور او یو سوچ فکر او په هغې کې څه وجه من اختلافات او دا بیا یو کېدل ټول نه غټه خبره او امیر سلطان څنګه چې تاسو ته پته چې سره تعارف محتاج نه دی ما وختي هم وي چې په 2018 الیکشن کې 100,000 ووټونه قومي اسمبلی کې اخیستي بیا په تحصیل ناظمه کې اوس الیکشن شوی په هغې کې هم ډېر ریسپیکټیبل باعزت حاصل کړی خپل روري ملګرتیا یوازې صرف په شانګله کې نه په نورو ځینو کې هم لري په هر ځای کې په دې مراکند ډویژن کې نو زموږ ټولو دپاره دا خوشحالۍ خبره ده چې موږ نن ټول د یوې جنډې لاندې د میا نواز شریف صاحب په قیادت کې یو ځای شو یو د منظري نښه و انشاءالله ټول ایجنډا او سوچ فکر زموږ یو دی ټول به په شریکه د دې ملک او صوبې او د خپلې علاقې د مسایلو د حل کولو لپاره انشاءالله تعالی خپل بھرپور کوشش کوو خپل وس علماء اسلام بدرحمان صاحب ګروپ سره اتحاد شوی په شانګله کې 4 سیټه دي یو قومي او 3 صوبایي یو قومي سیټ او 2 صوبایي مسلم لیگ نون ته میلاو شوي او یو سیټ جی واي ته میلاو شوی دی د پی کې 29 سیټ زما بالکل واضح خپل تمام ملګرو ته خپل تمامې پارټۍ ته زه دا ویم چې زما ووټ به وروستو ورکوئ منظري له اول ووټ به چې کوم سړی زما ملګری دی نو هغه به د جی واي امیدوار له ووټ ورکوي کتاب باندې به اول مور لګوئ وروستو دویم به منظري لګوئ کم سړی چې زما مرسته ملګرتیا کوي په دې کې دویمه څه خبره نشته کم اتحاد چې زموږ شوی دی ښه د زړه نه شوی دی چا چې په هغې کې رول ادا کړی زه د هغه هم مشکور یم او چې کوم سړی زما ملګری زما عزت خیال ساتي هغه پکار دی هغه اتحاد خیال وساتي او د هغې به بھرپور سپورټ چې څنګه فیصله شوې ده په هغې به ټینګ وردېږي او په هغې به عمل در عمل کوي په هغې کې دویمه څه قسم خبره نشته چې کوم سړی زما سره دی زما بیا دا خبره چې اول به هغه د جی واي صوبایي اسمبلی والا امیدوار له ووټ ورکوي او وروستو به منظري له ووټ ورکوي په نیشنل اسمبلی کې دا خبر واضح انشاءالله انجینیر صاحب له موږ دا تسلي ورکوو چې انجینیر صاحب ستاسې کومې په ملک کې کومې هلې ځلې دي او زموږ د شانګلې یو نوم تاسې پیدا کړی دی او بیا د ملکنډ ډویژن نو موږ ستا ډېر مشکور یو انشاءالله زموږ تاسې سره دا وعده ده چې د شانګلې او د سوات د ملکنډ ډویژن چې څه خدمت انشاءالله په خپله خرچه په خپله منډه په خپله ګاډي دا عزت چې کوم دی دا به انشاءالله موږ ټول قوم ته درکوو او دا ستا عزت چې دی دا د شانګلې عزت دی بیا د ملکنډ ډویژن عزت دی چې موږ کراچۍ ته لاړ شو یا بل ځای ته لاړ شو نو موږ ستا په نوم باندې هلته پېژنده کېږو او پهچان دی لہذا تاسو ته به کسانو ته معلومه وي انجینیر صاحب د کور یا د جنوالي بابو صاحب کور چې کوم دی
دا زمونږ دومره فاصلې چې کومې منځ کې راغلي وي دومره نه وي په کار او نه دومره فاصلې مونږ د هغه ډام شکریا ادا کوو چې مونږ څومره څلور الیکشن یې وکړې خو په هر حال مونږ د انجینر صاحب یا د هغه د بچو یا د رونو په مونږ پسې داسې خیال ساتلی لکه د خپل بچي تېر شوی الیکشن چې مونږ کوو نو مونږ به ځان له تلو هغه ډیرا او کور چې زمونږ هغه چاګم کړو نو زه د دې هم ډېر مشکور یم پاتې شوه بعضې کسان څوک څه مختلفې خبرې کوي څوک څه وایي خو اوبه چې به ډانګونه وایي دا نه جدا کېږي د هغې وجه دا ده چې مونږ د چاګم او د غره سم او دا خلک چې دا ټول یو یو او مونږ به هغه سوچ کوو چې زه په پیل پالټۍ کوم هغه زمونږ دپاره ډېر قابل قدر دا زمونږ وروڼه دي خو دلته زمونږ د علاقې په سطح د غریب عوام چې کوم هغه کار نه کېدو دا زما مجبوري وه چې هغه کار بغیر د مسلم لیگ نه یا د انجینر صاحب نه بل د شانګلې مسایل وسایل چې کوم دي په ملکن ډیویژن کې هغې ته موږ بل حال موږ ته ښکاره نه شو نو دلته چې موږ شرکت کړلی یو قومي درې صوبایي نو انشاءالله په دې کې به موږ دومره کوشش کوو چې د خپل ځان نه به زیات کوشش کوو زموږ تاسو سره دا وعده ده او بیا تاسو ته پته را چې زموږ د قوم چې کوم دی دا خو ستاسې مخکې نه هم خپلو بیا هم پلي اته نه لس ورځې موږ په دې خبره واغېستې زه انجینر صاحب نه د هغې معذرت ځکه غواړم چې زه یو کس نه یم زه د یو خاندان خاوند یم تاسې او هغو ټولو سره ما مشوره کوله زمونږ فضل قادر ماشټر صاحب د ملکن ډیویژن صدر او د ګوجر قوم مشر هغه بېګا راغی او د 100 کسانو سره زمونږ سره شپه وه او هغو دا فیصله وکړه چې دا موږ د کمپین نه راکوز کړي چې موږ به واپس ځو دا کمپین به په هر علاقه کې بلکې رشاد صاحب ته ما بېګا هم ووې چې دوی به خپل کمپین کوي او منصب دا ده چې موږ به دا 4 سیټونه چې دي د شانګلې دا به انشاءالله بغیر لالچه بغیر څه دغه نه ستا په لاس کې دا ته تسلي ستا چې څه خوښه هغه شی او قوم ته دا خبره ده چې تاسو څنګه معلومه را زموږ مشر ورور 9 جنوري بابو صاحب چې زمونږ پورن چې کوم دی هغه بیا تاسو خپل کوشش کړلې خو تاسو په چې کوم شی هغه زیات نشو کولی تا ته دا درخواست کوو چې زمونږ په خوړ باندې ګمبد کې چې کوم مسایل چلیږي بابو صاحب د ستنې یو مسله ده یا د روډونو مسله ده یا د مارتوبې یا د پورا شانګلې خبره کوو نو موږ تاسو نه دا تمه ده چې دا به انشاءالله زمونږ به ټلیفون به دغې به کار شروع کولی انشاءالله دا سره دا زمونږ وعده ده چاته کوم ځای کې مسئله تکلیفي انشاءالله امیر سلطان ګوجر ادمي شانګلا ستاسې کشر خپل مشر ورور ته به وینا کوي دوی ته به کوي انشاءالله دا کار به موږ په شریکه کوو نو موږ دې لپاره دا پالټي کړله چې دا زموږ خپله پالټي وه او دا زما وروڼه دي خو په شرط د دې چې لکه کارونه به دغه خلکو له خامخا کول غواړي انشاءالله زموږ به ستاسې نه هېڅ مطالبه نه خپله ذاتي صرف د قوم د علاقې هغه چې هر څوک دی نو دې له به انشاءالله توجه ورکوو او د الیکشن نه مخکې او د الیکشن نه وروسته زموږ دا تمه ده او موږ دا هم تمه لرو